نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ایښي چې پوره دین زموږ په زندګۍ کې راشي، ټول انسانیت په زندګۍ کې راشي، موږ کامیاب شو. رمضان شریف روژه ده، په دې کې چې کوم دی ثوابونه ډېر زیات دي، نفل ثواب په فرضو ثواب او یو فرضو باندې او که یا کجوري دانه چاله ورکړه نو هغه روژهدار چې څومره ثواب شو دومره اصحاب کې وشو. که چاله انډۍ ورکړه، ډوډۍ ده ورکړه، اوبه په وچښلې، شړومبې ده په وچښلې، ثوابونه ډېر زیات دي. داسې که چا ذخیره‌اندوزي وکړه او چاله قیمته ریټ باندې شی ورکړو نو دې باندې بیا ګناه هم ده. الله تعالی موږ او تاسو باندې لوی مهربانه ده چې موږ مسلمانان پیدا کړي، دا کلمې را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمه کې موږ الله سره وعده کړې چې یا الله دنیا له لاړ شو ستا په حکمونو به ژوند تېرو، نبي علیه السلام په طریقو باندې. بیا چې کوم دی اول حکم د مانځه راغلی دی چې الله تعالی د معراج په شپه نبي علیه السلام له تحفه کې ورکړی چې کوم مسلمان 15 وخته په اهتمام سره لمونځ کوي، الله تعالی یې چې په خپله ذمهوارۍ باندې به جنت ته داخلومه. چې څوک په اهتمام سره لمونځ نه کوي نو الله یې چې ما باندې هېڅ ذمهواري نشته، که زه یې بخښم او که زه یې جهنم ته لګم. بیا علم دی پار نارینه زنانه باندې دومره علم فرض دی چې 45 ګنټې ژوند په تېر کا، عالمانه زندګي به جنت ته ورسوي او جاهلانه زندګي به جهنم ته ورسوي. بیا علم او ذکر دی چې مونږ او تاسو 100 ځله کلمه یو، 100 ځله درېیمه کلمه، 100 ځله استغفار، 100 ځله درود شریف نبي علیه السلام باندې. نو چې کلمه ویونکی داسې چې د ګناهونه ورانهږي او عملنامه کې یې نیکۍ لیکل کېږي. بیا اکرام مسلم دی چې مونږ او تاسو مشرانو قدر وکړو، کشرانو باندې شفقت وکړو، دین د علماء کرامو قدر او احترام وکړو. نو نبي علیه السلام یې چا کې دا درې صفتونه نه وي دا زمونږ نه دی. نو اخلاق مې چې داسې یو ښه شی دی چې اخلاق والا دومره ثواب دی لکه شپې چې قیام کې ولیالي او ورځ یې روژه نو هغه ډېر ثواب وي چې مونږ او تاسو اخلاق ښه شي. لکه څنګه چې نبي علیه السلام اخلاق مبارک کوو هغسې زمونږ اخلاق شي. او نبي علیه السلام فرمایي چې زما د امتي نښه به دا وي چې اخلاق به یې ښایسته وي. یا چې کوم دی صحیح نیت دی چې مونږ او تاسو هر یو عمل کړو چې خالص الله رضا پارې کړو، ریاکارۍ پاره یې نه کړو او چا باندې نسان نه اړوو. په روژه کې چې کوم دی ډوډۍ خلکو له ورکړو، چای ورکړو، له شړومبې له ورکړو، ښېګڼې خلکو سره وکړو نو به څومره ثواب چې د هغه روژې والا شي دومره به مونږ او تاسو هم شي. یا دعوتي تبلیغ دی چې مونږ او تاسو پکې خپله حصه واخلو او روژه کې چې کوم دی اشري جوماتونه یې سیروزي جوماتونه یې ګوره لکه 1 روپۍ ده چې ولږ تبلیغ کار کوي په 2 لکه روپیو نیکو ثواب یې دی. لکه یو په 2 لکه باندې یو مونځ یو کم 50 کروړه باندې چې کور نه روپۍ قدم اخلي ټول ګناهونه معاف کوي. روژه کې ټولو خلکو ته دا اپیل کوم او درخواست ورته کړم چې ای اشراسې روژه ولګوئ، لوړ کې تبلیغ مرکز ته راځئ، ختمونه هم پکې شي، شپې شبي جوغه هغه تراوو کې ختمونه شي او ورځې کې تبلیغ او حدیثو دورونه شي. والسلام.